د جمعیت علماء اسلام په ضلعي دفتر کې نن دغه استقبالیه یا هرکلی کوم د یونین کونسل چیرمنان وایس چیرمنان د دې غونډې یا د دې میټینګ صدر د جمعیت علماء اسلام ضلعي امیر مولوي فیض الله صاحب او دلته ناست د جمعیت علماء اسلام ضلعي جنرال سکرټري عطاالله کاکړ او وکیل عطاالله صاحب چې د مولوي امیر زمان صاحب زوی دی، زموږ ضلعي صدر د پیپلز پارټي اخندزاده اسام الدین کاکړ او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي حاجي واحد زخپیر، کمانډر شاه محمد زخپیر، د جمعیت علماء اسلام معزز علماء کرام، ځوانانو، د نن چیرمنانو، ستاسو د ټولو په اجازه تر ټولو له مخه زه دغه د بلدیاتو څه کومه مرحله وه سټیپ وایز را روانه وه، په دې کې د پر 9 تاریخ څه کوم چوڼ وي یا انتخاب و، په ډېر سخت کړاوونو کې د پیسو د لالچ بازار دلته نور چا نه دی ګرم کړی، یوه سړی ګرم کوي چې هغه په خپله معنا پر جعلي ډیګري راغلی دی، هغه په خپله معنا که هغه د مدرسې ډیګري و هغه هم جعلي وه، که د تعلیم ډیګري و هغه هم جعلي وه، او که حکومت کړی دی هغه هم جعلي حکومت کړی دی، د عوام خدمت یې نه دی کړی. دغه پیسې د پټانکوټ د مځکې د ګوبي پیسې نه وې چې دا ده رااخیستې وې، دا زموږ ستاسو ضمیر یې اخیستی. نو له دې سره معنا مقابله وه. شکر دی الحمدلله چې پر 9 تاریخ باندې موږ او تاسو زموږ اتحادیان، که هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده، که هغه پی ټي آی وه، او که موږ جمعیت علماء اسلام هغه اکثریت زموږ د دوو پارټیو دغه اتحاد پر 9 تاریخ یو کامیابي حاصله کړه چې و دې کامیابي ته د ګرد عوام یو غوږ وي، یو نظر یې وي، او د خلکو ډېر زړه هم په ښه دی. په دې ګی نه چې موږ پر خلکو ګران یو، خلکو ته امریت خوند نه ورکوي، خلکو ته هغه ډیکټیټرشپ چې دی همیشه چې یو سړی حکم کوي یا د یو سړي په حکم باندې معنا یو سیستم چلېږي، دا یو تر اوسه پورې انسانانو نه دی منلی. هغه که شنشاهت وي، هغه که سرداري وي، هغه که نوابي وي، خلک زنځي، او هغه که حکومتونه وي، هغه که منیسټر وي، ځکه د یوه سړي حکمونه چې دي دا یو عوام نه دي منلی. زور بیا جلا شی دی، ډنډه جلا شی دی، مګر د انسانانو د هر انسان چې دی هغه یو آزادانه سوچ لري. د دغه وجې څخه معنا د خلکو همدردي زموږ له دغه اتحاد سره و، د ګر بورې که د هرې پارټۍ وو، که د هر سوچ سړی وو، هغه د دغه اتحاد سره دا نه چې دوی زما ملګري وو یا د جمعیت علماء اسلام ملګري وو یا د بلې پارټۍ ملګري وو، هغو ته دغه اتحاد، دغه جمکټه، دغه اتفاق ډېر خوند ورکوي. د خلکو ته موږ ته ټلیفونونه و، میسجانې و، پوښتنې راته کولې، یو خو دا دی مرحله ده د خلکو سره هم نه دی په خلاص. څنګه شو دوی دغسې اوس خوای چیرمین اوس ټاکل شوی دی، یا سړی ودروه یوه مرحله بله پاته ده، دا د ډسټرکټ چیرمنۍ هغه بیا بله مرحله ده. یوار به موږ د ضلعې مخصوصه نشستونه راباسو، بیا به پر مخ ځو د ضلعې د چیرمین د وایس چیرمین مرحلې له بیا هغه بله مرحله ده. خو خیر د عوام به دې سر نه دی خلاص. زه آفرین وایم د زموږ چې کوم اتحادیان دي، زموږ کوم چیرمنان دي، که هغه د هرې پارټۍ دي، زموږ کونسلران ډېر لوی همت وکړي. په نورو ځان نه لرم، زموږ یو یونین کونسل و په میختر کې، په دې کې یو سړی آزاد کامیابه شوی و، سردار حکیم حمزازی، داسې آزاد کامیابه شوی، ډوډۍ یې وکړه، اجیتور یې ور وغوښتی، پلانه د ډینګا د ما ولې ګرم کړي، دا سړي طلاقونه اچول و کونسلران ته، که له ما زاده یونین چا وګټي. خلک به حیران وي ستا یو دی او د پیپلز پارټۍ نه کونسلره دي، ته به دا یوه څنګه دا رنګه دغه کوي. خو څه یې کوې دغه سړي، ما هغه ورځ زموږ په خپل میټینګ کې هم وویلې، ما دا یو سړی نه دی، د دغه شاته ولګولۍ سیسونې پر مخ ځي، د شا د دارو زور په پسې دی. دوی ته ما ویل دا د اجیتور دارو یې اوس پورې شمنولي دي، دی دا د غورځي. مګر
اوس په تاسو په امام پورې اړه لري چې سردار حکیم سره معنا که څوک کښېنسته تاسو په تورږئ تاسو معنا د خرڅلاو په لیست کې راځئ خپل کونسلران له دغه سړی وکتل دا سړی دونې کوتاړی سوی په یوه کونسلري حوصله دونې لوړه وه چې اجیتور به راولمه او وروره دغه کونسلران به په وخت زموږ د کونسلر کور ته د شپې منیسټر اجیتور چې دا د قانون خلاف ورزي هم ده د اکټ خلاف ورزي ده چې دا الا زموږ کونسلرانو هغه ویډیو نه که جوړه چې دوی لږ هوښیاري کړګې وای چې د ده ویډیو یې جوړه کړګې دی کم خرید فروخت کوي دی کومه بولۍ ورکوي پر دې دی نایله کېده یم د شپې زموږ کونسلران ته ورغلی دی چې نوکرۍ یوه نه دوې 100 لکه روپۍ دا ووټ موږ ته راکړي کونسلران افرین دسي کونسلر ول موږ تا ته ووټ نسو درکولی نو موږ مراعات اخو د هغې ووټ درکوو خو موږ ته د شمس یو ټلیفون راوکړي چې دا ووټ فلاني سړي ته ورکړه موږ به د هغې در بل له بیا ورغلل هغه له بیا ورغی هغه زموږ چیرمین ته ټلیفون وکړي جبار ماما به ګسر دلې ناشته جبار ماما چیرته ولاړ شي د خلک بولي زموږ کونسلر دی د مختار د شاخکي جبار ماما لم سړی ورغلی پیسې دي پلانه ده دا زموږ یونین چیرمین مسعود خان ته ټلیفون وکړي چې چیرې هغه ول ویده یم ول راکښېنه د ایمانو د پیسو جنګ افرین موږ دا کونسلران ته وایي چې د چا پیسې نه وي کې بورۍ دغه رنګه خاوره ده دا زموږ وطن دا رنګه داسې دا خرڅوی نه دی پخوا په 2005 کې کوم بلدیاتي الیکشن وسوی په دې کې خرید فروخت وسو په 100,000 کونسلر خرڅېدی په 10 خرڅېدی د خلکو اوس هم دا نظر وي زه په خپله ډېر خلکو دغه کلم و ما ته به ویل یاره دا امزازیان بله واره داسې خرڅېدل وروره دا اوس هم خرڅېږي زه یې ډېر تنګ ما به بیا دوی ته وویل ما به خدای ته وګورئ وروره تاسې راسئ چې ګسر پر ایمان وروره مضبوط کړو چې ګسر دا ګی ختم کړو افرین د چې زموږ د کونسلرانو یو کونسلر هم نسوي خرڅ یو هم نسوي خرڅ دا ګی ذاته ولاړ نه کسانې که جمعیت وکړي نه پښتونخوا وکړي نه بل کوم وکړي دا خلاخوا دا کار راوړي او دا کار خرید شوی دا په کودیزه هم خرڅېدی تومانخیل هم خرڅېدی معنا یا به لږ ول هغه امزازیان بیا لږ ډېر ول کونسلران زخپیل هم خرڅېدی او زموږ خوا یې لږ په جمع کې اچولي دا خوا خو را صفا سوه اصل سیدی سیاست چې ته سونې د صفا خوا ته بیایې دا په امتحانو کې وی اوبه چې سونې شرطه یې هغونې صفا کېږي زموږ کونسلران زموږ د عوام دا که په غره کې ناست دی معنا د یو چا کښی دی غیرت پکې شته ضمیر یې شته بې غیرتیا خوند نه ورکوي افرین د جمعیت علما اسلام کونسلران ته چې په دا درګۍ کې ما واورېدل چې معنا د هلته د جمعیت یو څو کونسلر و د اجیتور ورکش کړل اسره یې ورکړه منډوکه یې ورته وښوراوئ چې راځه موږ به د چیرمین نه کېږي دا هر وخت چې دی په دا رنګه په یو قوت کې یو خلک راپورته سي هغه بیا دا رنګه کامیابي نه سي حاصلولی هغه باندې خلک خبر وي هغه کونسلران ته معنا د پیسو لالچ ورکول سوی هغو ټکراو کوي چې موږ پیسې نه کوو نو ډېر لوی په دې امتحان کې موږ تاسو ته الله تعالی یو لوی برکت راکوي سرخرویو فخر پکو اوس مزید موږ ځو مخته بله مرحله را روانه ده دغه مرحله چې ده دا په یوه ووټ مجلس باندې په دې کې به اوس موږ کار کوو دا بالکل دا دی مرحله ده چې که زموږ چیرمنان دي که د جمعیت علما اسلام چیرمنان دي که زموږ اتحادي چیرمنان دي په دې اتحادي چیرمنان کې 4-5 یونین کونسل زموږ دي 4 یونین کونسل د جمعیت علما اسلام دي یو یونین کونسل زموږ د جمعیت علما اسلام چې موږ یو آزاد کونسلر راویستی خوشحال خان ولیزی د تورې تاڼې او یو یونین کونسل چې دی دا د جمعیت علما اسلامو د پښتونخوا په اتحاد دی بل یونین کونسل د جمعیت علما اسلام ووټ اکثریت د دوی وي خو چیرمني یې ورکه و نقیب خان ته چې د پی ټي آی دی معنا قرباني یې ورکه سیاست کې دی هم دغه رنګ یو ځای دی ځای راځي که ته ډېر یم
چې معنا له بله یې راګورې له دښمنه یو سړی راګورې بیا دغه قرباني نه ده دغه چې هغه له بله ځای راوګوره د ضلع چیرمني زموږ ټارګېټ ده. نو دا جمعیت علما اسلام ته موږ افرین ویل چې دوی دا ښه فیصله وکړه. د دوی کونسلران ډېر وو، چیرمني یې نقیب خان ته ورکړه او نقیب خان زموږ دغه امید لرو چې دی به زموږ په دې صف کې وي. که نقیب خان زموږ له صفه ووتی زموږ کتار خراب دی، که زموږ له صفه حاجي واحد ووتی زموږ کتار خراب دی، که زموږ له صفه د پیپلز پارټۍ یو چیرمین ووتی زموږ کتار خراب دی، که زموږ له صفه د جمعیت علما اسلام یو چیرمین یا اوټ ځین غلط سوی کې ریجکټ کړیم دا امتحان موږ له راغی که د ریجکټ کړیم دا لاړې معنا دا تا و بل ته ورکړي. په دغه ځای کې به موږ معنا دا اوس ټریننګ دی، موږ اوس رالږ سو، اول ډېر وو، مولوي فیض الله صاحب هم ستړي وي، موږ هم ستړي وو، نفس یې مو وختی. اوس موږ ته سړي رالږ سو د دغه ټریننګ یا و دوی ته سر خلاصونه. دا هغه مرحله ده لکه هغه قصیده چې پخوې چې معنا بې غسله به ذات کر ملایان ډېر په دغه دي څلوېښت شپې به په یو دایره کې بیا به پریانان هم د راځي، لوان به د راځي، زمریان به د راځي، ویرې به درته دا لیکه د واړي یا به ښه شیان درته کوي، پیسې به وي، زر به وي، سونا به وي، سیا درته راسه یا لالچ درکوي یا به د ویرې. زموږ دغه چیرمنان اوس هغه د قصیدې د پخونې په مرحله کې دي. لالچ هم اوس لیکله به د دوی دوستان، د دوی رشته داران، د دوی ناستګویه، د دوی یاران دا به اچولي. دا ستا زما سره کم ناستګویه خلک وو دا په ما پسې ولوېده. یوه به په غوږ کې راته وویلې چې یاره ته راغسله دا جتوره سره اتیاد، بل به راته وویلې، بلکې هغو بیا حال هم راکاوه چې یاره و ماته هم دا ویلي دي چې که دا سودا راوکړه لکه د پراپرټي والا بیا ستا دا شی دا چیرمنان ته زه هم اوس دا وایم ستا تربور، ستا د اکا زوی، ستا د ماما زوی، ستا ناستګویه دا به ستا له غوږه سره دا ګایونه شني په یوه چا کې هم چورت مه وو، په یوه چا کې د یوه آی وره ورته یې وروره موږ فیصله کړې دي، موږ ګای کړی دی، بس د مېړه یو ګای د سردار اختر اکا د تبلیغ مجلس دی، موږ د مېړه به ګای یو وی، هره واره هم مشوره وي. تاسې هم خلکو دا دغه مه ورکوئ. دا قصیده پخونه ده، که سیاست کوو که ضمیر ساتو، اتحاد هم کړی دی، پډاګ هم کړی دی، د جمعیت علما اسلام خپل سیاست دی، د پیپلز پارټۍ خپل سیاست دی، د پښتونخوا خپل سیاست دی، د پی ټي آی خپل سیاست دی، د اجیتور خپل سیاست کوي، بل یې بل کوي. له هغه څه زموږ کار نشته، هغه د هر چا خپل محنت دی، خپل حکمت یې دی، خپله منصوبه بندي یې ده. دغه اتحاد که موږ کوو دا به د ایمان په رڼا کوو، دا به صفا کوو، په دې کې به دوکه نه کوو، په دا کې درواغ نه چلېږي. که سره ملګري یو، که سره جلا کږو وروره یو بل باندې نکاح نه دی سره تړلی نه سره پابند دی. موږ تاسو چې یاست ما هغه ورځ مولوي فیض الله صاحب ته وویل ما مشوره وکړه له ملګرو، زما مشوره لږ ستاسې لږه ستاسې که کمیټیانې جوړې دي زموږ بیا پیپلز پارټۍ کمیټۍ نه لري. اوس بلایباده موږ ضلع هم جوړو، تحصیلونه به هم جوړو، سیټي به هم جوړو، یونین به هم جوړو. جمعیت علما اسلام یو خپل سیټ اپ لري، د ضلع خپله کابینه ده، د تحصیل خپله کابینه ده. ما یو لوی پراخ میټینګ راوغوښتی، موږ رالو اول میټینګ موږ د جمعیت علما اسلام په دفتر کې وکړي، پر اتحاد وژئ سرسري چای سره وکړي، اتحاد به سره کوو، پلانا به کوو، ډینګا به کوو. مولوي فیض الله صاحب دا ګای راته وکړي ول دا تور به نه یې لکو. ما څه ده ما لږ هغه ورځ ګیله هم وکړه، عطاالله صاحب هم ناست وي، مولوي صاحب هم ناست وي. ما ویل تر واره زه چیرمین جوړېدم، تاسو جمعیت علما اسلام غلطه فیصله وکړله، که زموږ حمایت کړی وای نو به زه ستاسې تر حق لاندې. تاسو هغه واره د سردار انور حمایت وکړئ، اجیتور ما ته ووټ راکړئ زه یې تر حق لاندې شوم. اوس ته وایې زه اجیتور نه یې لکوم، ته یې مه یې لکوه، پر ما څه راکړي. ما یو شعر ورته ووایم، ما ویل چې نشه د استبداد لري په سر کې، ما ته یو دی که مغول دی که افغان. ما د اجیتور او جمعیت علما اسلام خو ما ته سار یو دی، صوبایي الیکشن ته سره راوځو. نو دا میټینګ موږ دلته ښه په خوش اسلوبي وکړي. خیر د دې بعد زه لاړم او دا میټینګ چې موږ وکړي یو شی هم نه و، خلکو ته خوند ورکاوه، خلکو اپریشیټ کولو پر سوشل میډیا چې ښه کار دی، اتفاق وکړي. کمانډر شاه محمد هم په هغه ورځ ډېر دغه وکړي، خواست یې وکړي، موږ دواړو پارټیانو ته سره یو شي
یو 15-16 ورځې بعد موږ د اجیتور میټینګ سره وسو چې وسوی د میروز سلارزي په کور کې په ماډل ټون کې سړی رالېږلي معنا له ما سره د وویني زه ورځم دفتر له مال دفتر له د مه راځي وبه وینو خیر دی خیر سړی ته راس موږ اجیتور سره کښېنستو نو 8 کسان دوی دي یو 4-5 موږ یو چای دی ګپه سوه ګیلې سوې معنې سوې پلانه ده ډینګا ده دا سوشل میډیا ده چې دا پوټو رالی دلته له شا پاته دا